السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو نننۍ ویډیو ډیره اهم ده هر انسان دی ښځه ده او که سړی ځکه نن سبا په هر کور کې جنگ جګړې زیاتې دي، نفرتونه زیات دي، محبت نشته دی، زړونو کې بغض حسد دا زیات شوی. د پلار د زوی نه خفه دی، زوی د پلار نه خفه، ښځه د خاوند نه خفه ده، خاوند د ښځې نه خفه، رور د رور نه خفه دی، خور د خور نه خفه. یعنی که تاسو وګورئ په رشته دارۍ کې هم مینه او محبت کم شوي. نو نننۍ ویډیو دا صرف د محبت راویستلو دپاره ده چې په کور کې به محبت دې سره راځي. دا قرآني عمل دی چې کوم انسان دا عمل وکړي نو انشاءالله کور کې به جنگ جګړې ختم شي، مینه او محبت به زیات شي. یا هغه خلک جنۍ ده او کالک دی وادې نه شي، د واده اراده یې ده چې واده کوم او غواړي چې داسې ښځه راته میلاو شي چې زمونږ کور کې د نفرتونو ځای بیاني صرف د محبت ځای وي، صرف په کور کې محبت. ځکه اکثر مور او پلار زوی دپاره چې دی جنۍ ګوري او ډېر منتونه کوي دغه کوي، لیکن چې کله بیا کور ته راشي بیا په کور کې د خواښ انګور دا جګړې شروع شي. بیا هغو خپل هغه منت هغه ویناګانې هېرې کړي چې موږ ورپسې تلي وي، دا موږ پسې په خپله نه ده راغلي. موږ د دې مور او پلار ته منت کړی دی او دا جنۍ موږ غوښتلې ده د زوی دپاره، لیکن دغه سوچ بیا نه کوي. بیا چې دی صرف جګړې بغض یې حسد چې دا یې ولې وکړل، هغه یې ولې وکړل، دې ته یې ولې وکتل، هغې ته یې ولې وکړل، دا شی ولې واغېسته، هغه یې ولې واغېسته. نو هغه خلک چې د هغو واده نه دی شوی، د واده اراده یې کالک دی که جنۍ ده، هغو دې هم دا عمل وکړي. دا دومره بهترین عمل دی چا چې واده کړی کور کې اختلافات یا هغه اختلافات به ختم شي. چا چې واده نه دی کړی د واده اراده یې ده، د جنۍ د واده اراده ده، غواړي چې داسې خاوند راته میلاو شي چې ما سره مینه محبت زیات ساتي. هلک دی واده نه دی کړی، غواړي چې داسې ښځه راته میلاو شي چې مینه محبت را سره زیات وکړي. دا کور کې نفرتونه نه دي، جګړې دا دي سړي ملا ماته کړي. انسان نه دی دی نه په غریبۍ خفه دی، نه پریشانه دی، نه تنګېږي، نه که ده سره څه شي هم نی، د ده کور نی، روزګار نی، دی ملا یې نه ماتي. لیکن د کور جګړې نه دي، دا دننه دی سړي زړه چې دی دا ختم کړي. لهذا دا عمل شروع کوي. هر انسان کور نه به نفرتونه ختم شي، مینه او محبت به زیات شي. هره ښځه به خوشحاله شي، خاوند به ورسره مینه او محبت زیات کړي. هر خاوند به په دې عمل خوشحاله شي، ښځه به ورسره مینه او محبت زیات کړي. هر مور او پلار به خوشحاله شي، زامن به ورسره مینه او محبت زیات کړي. هر زوی به خوشحاله شي، مور او پلار به ورسره مینه او محبت زیات کړي. عمل څه دی؟ عمل ډېر مختصر دی، د قرآني دعا ده. سوره فرقان آیت نمبر 74. تاسو چې کله ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین امام، بس دا دعا ده. تاسو چې کله موز کوئ نو موز کې فرض موز دی، هغې کې هم کولی شئ، سنتو کې هم، واجبو کې هم، نفلو کې هم. کله چې انسان اتحیات ته کینې اخیري رکعت سلام ګرځي، سلام چې کله ګرځي د سلام ګرځولو نه مخکې درود شریف نه وروستو دې دعا وکړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کله چې دې دا درود شریف ووایي، درود شریف نه بعد دې دعا وایي. څوک چې دې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا وایي. څوک وایي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دا دعا وایي. او څوک چې دی رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي، یعنی هر انسان د درود شریف نه وروستو یو نه یو دعا وایي. مختلف دعاګانې. تاسو به کومه دعا وایي؟ تاسو به دا سوره فرقان آیت نمبر 74 دا دعا به وایي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین امام. مستقل چې سلام ګرځوئ هغې نه مخکې درود شریف نه وروستو دا دعا وایي. هر انسان دی په کور کې به جګړې ختم شي، ښځې د خاوند منځ کې به اختلاف ختم شي،
رور او د رور منځ کې به جګړې اختلاف ختم شي، پلاره د زوی منځ کې به جګړې او اختلاف ختم شي. ډېر مجرب عمل دی او ډېر فایدهناک عمل دی. الله پاک دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. دا عمل روزانه کوئ ان شاء الله تعالی. ستاسو د کور نه به نفرتونه ختم شي، جګړې به ختم شي، بغض به ختم شي. هر انسان به تاسو سره محبت کوي، رشتہ داران به در سره محبت کوي، کور خلک به در سره محبت کوي. دا کور خلک چې دي دا به ستاسو د سترګو یخوالی جوړ شي، یعنی د دوی سترګو کې به ستاسو محبت زیات شي، نفرت به ختم شي. مختصر عمل لی ترتیب یې دقه دی. درود شریف نه وروستو سلام ګرځولو نه مخکې سوره فرقان آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ډېر مختصر، هر انسان موږ کوي، داسې یو انسان نشته دی چې هغه موږ نه کوي. نو عمل څه ډېر نه دی چې لکاو ځله به دا وایي، کروڑاو ځله به دا وایي، نه. موږ کوئ، موږ کې دا عمل وکړئ. د درود شریف نه وروستو د سلام ګرځولو نه مخکې دا دعا خپل معمول وګرځوئ، روزانه یې وایئ. هر موږ کې نفل دی، واجب دی، سنت دی، فرض دی، دا وایئ. ان شاء الله تعالی کور نه به جګړې ختم شي، کور نه به بغض حسد ختم شي. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.